خلاف عادت کار وشي، خرق عادت کار وشي. دا عادت مثلا داسې دی چې د مور او د پلار نه بچی پیدا کیږي، او کله کله خرق عادت کار داسې الله رب ذوالجلال صادره کی چې بغیر د مور او د پلار نه انسان پیدا کړي، لکه آدم علیه السلام. بغیر د مور نه حضرت حوا علیه السلام پیدا کړی دا، او بغیر د پلار نه حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړی دی. نو دیتا خرق عادت کار ویلې کیږي، خلاف العادت کار ورته ویلې کیږي. کله چې دا کار وشي، اوس دا د یو انسان په لاس باندې دا کار صادره شو، نو کتلې بشي چې دا انسان د شریعت تابع دی او کو د شریعت تابع نه دی. نو کو د شریعت تابع نو دې ته استدراج ویلې کېږي، جادو وغیرہ ورته ویلې کېږي. ډېر جادوګران داسې دي چې هغوی به تا ته ځان په هوا کې والوځي، تا ته به د ګټې نه زناور جوړ کی، خدا جادو او استدراج ورته ویلې کېږي. علما ورته نوم د استدراج ورکوي چې دا استدراج دی. او کچره دغه انسان متبع د شریعتو او مدعی د نبوتو، نو بیا دغه کار ته چې دا خلاف العادت کار د چا په لاس باندې واقع شو، دې ته معجزه ویلې کېږي. معجزه به وي خلاف العادت کار. اوس په ید د مدعی د نبوت او چې متبع د شریعت ته دا کار صادر شو، دې ته معجزه ویلې کېږي. خو کو د پیغمبر نه مخکې دا کار صادر شو، لا پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی او داسې خلاف العادت کار صادر شو د هغه په علاقه کې، د هغه په وطن کې، د هغه په کور کې، نو دې ته ارحاس ویلې کېږي. ارحاس په معنی د بنیاد سره دی، په معنی د تمهید او د بنیاد سره ارحاس ورته ویلې کېږي. نو د پیغمبر نه مخکې داسې یو کار صادره شو، لا دنیا ته نه دی راغلی، یا د پیغمبرۍ نه مخکې پیغمبري ورته الله پاک نه ده ورکړی، او داسې یو کار د پیغمبر په لاس باندې صادره شو، نو دې ته ارحاس ویلې کېږي. او کو مدعی د نبوت نه دی او متبع د شریعت دی، نو دې ته کرامات ویلې کېږي. او کرامات د اولیاء حق دي. سیبا نن چې دا کومه واقعا زه تاسو ته بیانوم، نو دا د ارحاس نه ده او د ارحاساتو د پاک پیغمبر نه ده. چې پاک پیغمبر دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی، او 50 ورځې مخکې ته الله رب ذوالجلال داسې خلاف العادت او خرق عادت کار صادره کو د پاک پیغمبر په وطن کې چې مکه معظمه ده. نو دا د رسول الله مبارک ارحاسو چې دام د معجزې یو قسم دی، خو د پیغمبر د پیدایش نه مخکې الله رب ذوالجلال په دنیا کې د دې ظهور کړی دی.